الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مسلمانانو د الله تعالی بے انتہا او بشمیر انعامات و احسانات کی یو عظیم احسان او انعام هغه دادی په مونږ او تاسو چې الله رب العزت مونږ تاسو ته د رمضان المبارک په دې مبارک میاشت کې د رجون ولو د تراویح ولو د تلاوت ولو د هغې توفیق راکړي او بیا داغینا یو لوی انعام او احسان هغه دادی چې په دوران د تراویح کې الله تعالی خپل کلام قرآن پاک ته د اورېدو د هغې د غوږ نیولو توفیق یې مونږ تاسو ته ځکه هر انعام او احسان د الله تعالی په خصوصي فضل او کرم سره کېږي. په دې کې زمونږ ستاسو څه کمال نشته. یو ځوان دا نشي ویلی چې یاره زه دوه درېو سپارو ته ودرېږم نو دا زما ځواني ده او زما خپې مضبوطې دي او زما هډوکي مضبوط دي، یا یو بوډا دا وایي چې زما خو ډېره لویه قرباني ده چې سره د بوډاوالي دا کوم نه دا په دغه بوډا باندې په دغه ځوان باندې په دغه نوجوان باندې د الله تعالی انعام او احسان دی. مونږ تاسو وینئ زمونږ ستاسو په کورونو کې زمونږ ستاسو مجالسو کې ډېر هغه کسان به چې هغې به د سره نه لنډې تراویح کوي نو اوږدې کوي. اوس مونږ چې مونږ تاسو چې الله تعالی خپل کلام ته ودرولي او دا په مونږ تاسو باندې الله تعالی عظیم احسان دی. خپل کلام د اورېدو توفیق یې مونږ له راکړ. ځکه د الله تعالی قرآن پاک اورېدل د هغې تلاوت اورېدل د قرآن تلاوت کول هم عبادت دی، د هغې اورېدل هم عبادت دی. الله تعالی فرمایي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. چې کله د قرآن تلاوت کېږي نو تاسو هغه په توجه سره اورئ او په دغه دوران کې تاسو خاموش اوسئ. د قرآن د تلاوت د اورېدو د خاموشۍ سره د اوسېدو برکت سره لعلكم ترحمون د الله تعالی د رحمت باران به په تاسو باندې کېږي او چې په کومو خلکو باندې د الله تعالی رحمت راورېږي نو هغې د الله تعالی د لعنت مستحق نه ګرځي، هغې د الله تعالی د رحمت نه لرې نه وي، د الله تعالی په رحمت کې پټ وي. او کم خلک چې د الله تعالی رحمت کې پټ وي نو هغې ته بیا نه دنیوي نقصان رسي نه اخروي نقصان رسي. هغې دنیوي هم فایده وي او اخروي هم فایده وي. ذکر قرآن پاک دا د الله تعالی کتاب هم دی او د الله تعالی کلام هم دی. د دنیا د جوړېدو نه د پیدا کېدو نه په زرګونو کاله وړاندې الله تعالی څنګه چې د هغې شان سره مناسب دي د سورت طه او د سورت یاسین تلاوت الله تعالی فرمایي. فرشتو په هغې وخت کې چې نه لا دنیا شته نه زمونږ ستاسو د حافظان شته او قاریان شته د هغې وخت نه څه وایي ای مبارکی دی وی د هغه امت لپاره کوم امت ته چې به دا کلام میلاوي، مبارکی دی وی د هغه سینو دپاره کوم سینې چې به دا قرآن په خپل ځان کې محفوظ کوي، د هغې ژبو دپاره دی مبارکي وي چې کومې ژبې به د دې کلام او د دې قرآن تلاوت وکړي. نو زمونږ ستاسو لا وجود هم نه دنیا لا پیدا هم نه وه، زرګونو کاله وړاندې مونږ تاسو له فرشتو مبارکي راکړې ده او څومره د خوشحالۍ او د خوشقسمتۍ خبره چې انسان له فرشتې دا مبارکي ورکړي. واحد د الله تعالی په آسماني کتابونو کې یو قرآن دی چې دا د الله تعالی کتاب هم دی او د الله تعالی کلام هم دی چې دا الله تعالی خپله لوستی د الله تعالی نه طرف نه نازل دی. نور کتابونه که تورات دی که زبور دی او که انجیل دی د الله تعالی کتابونه دي لیکن کلام د الله تعالی نه دی. کلام د الله تعالی صرف او صرف دا قرآن پاک دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازلیږي
په دغه دوران کې حضور نبی کریم علیه السلام د شپې داسې په دې کوڅو کې چکر لګاو. بعضې وخت کې به د شپې ووته نو په دې کوڅو کې به چکر لګاو. د هر یو کور نه به لکه د مچو د بنګاري په شانتې آواز راته. صحابه او صحابیات هغې به د قرآن په تلاوت کې مشغول وو. په یو کوڅه باندې پیغمبر علیه السلام تېرېده. د پیغمبر علیه السلام یو صحابي د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ د آواز انتهایی بهترین آواز ډېر خوشالخان او ده د چې پیغمبر علیه السلام په کومه کوڅه کې تېرېږي نو په هغه کوڅه باندې د کور دی او دی ولاړ دی د شپې د تهجد او نیت یې تړلی او د قرآن تلاوت کوي. د ډېر انتهایی ښایسته آواز پیغمبر علیه السلام چې د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ آواز واورېده نو په ځای باندې ودرېده په هغې کوڅه کې. دی لګیا دی تلاوت کوي تر دې چې بانګې ووایي د تلاوت ختم کړو رکوع لړو خپل نفل یې برابر کړه. پیغمبر علیه السلام تر اذان د سحر پورې په دغې کوڅه کې ولاړ دی د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ د قرآن هغه تلاوت اوري. پیغمبر علیه السلام مسجد نبوي ته راغی. سحر چې مونځ یې وکړو او ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ته ابو موسی دې خوا راشه. پیغمبر علیه السلام خواته راغی. وی تا چې بیګا د قرآن تلاوت کړو ډېره مزه یې راله راکړه. تا ته پته شته زه ټوله شپه ستاسو په کوڅه کې ولاړم ستا تلاوت ته مې غوږ ایښی او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي ابو موسی اشعری لقد اوتیت مزمارا من مزامیر داود د حضرت داود علیه السلام د هغې بهترینو لهجو نه تا ته یوه لهجه الله تعالی درکړې ده. ستا ډېر ښایسته آواز دی. حضرت داود علیه السلام په باره کې راځي الله تعالی فرشتو ته مارغانو ته غرونو ته دې ټولو ته سوی یا جبال اوبیبي معه والطیر. ای غرونو حضرت داود علیه السلام چې به تلاوت کوو دا غرونه به هم په حرکت کړو. هغوی به ورسره هم د زبور تلاوت کوو. مارغان به په ځای باندې ودرېدل. دومره خوږ آواز یو حضرت داود علیه السلام ته به یې غوږ ایښی. دا د الله تعالی عظیم احسان دی په مونږ تاسو باندې چې د خپل کلام د اورېدو او بیا په تراوو کې په مونځ کې د اورېدو د هغې توفیق یې مونږ تاسو له راکړو. د دې قرآن پاک تلاوت هم عبادت دی، د دې اورېدل هم عبادت دی. د دې صرف دا وجود نه دی، دا زمونږ ستاسو د ایمان د حفاظت دپاره کافي دی. یو عالم فرمایي د یورپي ممالکو کې یو مسلمان تللی او نورو مسلمانانو خپلو ملګرو سره د مزدورۍ دپاره هلته کې په یو یهودڼه جینۍ باندې عاشق شو او په خپله کپنۍ کې ورسره وه. هغې سره مینه پیدا شوه او بیا هغې له پیغام ورکړه چې یاره ته زما سره واده وکړه. جینۍ ورته یاره زه به د مور او پلار نه تپوس وکړم د هغې نه وروسته به تا سره زه واده کړم. هغې تپوس وکړه د مور او پلار نه. نو هغه یورپي ملکونه خو داسې دي چې هغې کې پلار جینۍ ته دا نشي ویلی چې ته دا به کوه، پلار زوی ته دا نشي ویلی چې ته دا به کوه. ولې زوی لږې په پلار باندې رپورټ کوي، لور لږې په پلار باندې رپورټ کوي. که پلار او مور یې په حقه یي که په ناحقه یي په جیل کې به ناست دي. د یارې دا هم نشي ویلی چې یاره دا خو مسلمان دی ده سره ته ولې نکاح کوې. نو هغه مسلمان نوجوان یې راوغوښته. هغه ته څه وایي زمونږ یو څو شرایط دي، که هغه منې نو خپله لور به تا ته درکړو په نکاح باندې او ستا ښځه به شي. هغه ورته ډېره ښه وایه شرطونه دې څه شي دي. لومبنی شرط خو زمونږ دا دی د هغې یهودڼې چې نه هغه پلار یهودي ورته وایي چې ته د کومو مسلمانانو سره ناسته پاسته نسته او هغې سره کینې پاسې هغې سره به ستا تعلق مکمل ختم شي، هغې سره به نن نفس نه کېږي. ورته وایي ډېره ښه. دویم نمبر دا ده چې ستا به خپل مور او پلار سره رابطه بلکل نه وي، مور او پلار سره به ستا خبرې نه وي. نو ورته بیا به وایي ډېره ښه. دریم نمبر شرط هغه دا دی چې ته په موبایل کې در سره د دغې مسلمانانو کوم مرګور نومونه دي او نمبر دي دا به مکمل ډیلیټ کړي او لومړی به بلاک کړي بیا به ډیلیټ کړي چې تا ته اړو د هغې د طرف نه کال نه راځي، میسج نه راځي، څه پیغام درته نه راځي. ډېره ښه دا به مکمل. بل څلورم نمبر شرط زمونږ دا دی چې ته به دا لور زمونږ دا به بل خوا نه بوځې. زمونږ خوا کې به د لمونږ کور په کرایه باندې واخلو، هغې کې به اوسېږي، دلته کې به یې هغه ورته دا شرط هم منظور دی. پنځم شرط دا دی چې مونږ په هفته کې د اتوار په ورځ باندې ګرجې ته د عبادت دپاره ځو نو ته به مونږ سره هلته ځې. هغه فاني او مجازي محبت کې مبتلا هغه هر څه ورسره ومنل، د خپلو ملګرو نه کټ شو، هر څه وشو، ورځې تېرېدې یو ورځ به په ذهن کې راله چې ته خو د دنیا د محبت او د دې جینۍ د محبت دومره ګډوډ کړې
چې هغه موږ او دستنه پاتې هغه ایمان هر څه نه پاتې دا کم کار دا نه کومه به شروع کړی وې دا سوچ مې کو ذهن کې او سحر بتلم ما هم براتلم د کارنا او کور کې به ما وېسه چلو شي چې اورز زما په کمره کې چې کوم کتابونه نو پاره کې او قران لیکن ما قران لسته نو ما قران ویل نشو لیکن قران با سره موجود نور مختلف قسم دینی کتابونه دا ما سره موجود هغه کتابونو کې ما چې کله قران او کته نور کتابونه مې وکړه هغه په یو الماره کې محفوظ کې خودل او دا غي د محفوظ کې خودونه رستو زبطلم راتلم کارلا چې سحر بتلم دوره به مې وکړل چې په الماره کې زما قران پروت دی دا الله تعالی کلام دی نو په ځل کې به مې داراله چې الله تعالی نور که هر څومره ګناهګار نه مې مشته نه مې اودشته نه مې روزشته نه مې داشته نه مې داشته دا ستا کلام دی او په دې باندې زما ایمان دی وې دا به مې وې او سحر به وته یو ورځ رالم ما خان چې څنګه رالم کور دا او الماره دروازه به کولا کړه نو قران نه دارم قران نشته اوس په الماره کې خزي دوام چې دلته کتابونه او باغی کې یو کتاب وغسه شو ایما ته چې ما د المارو د کور صفائی کوله نو هغه سيزونه چې هغه نته کله ګوره او نه زی ګورم نو زرا مارا واغستل لاندې دغه د ډزبین ته وشته د کښري چې کوم باټه کورونو سره پروتي هغه ډرام ته وشته ایما نه یو کړه نبل کا سرتور سره خپل خپل رامنډه په پونو کې کته چې راغو شوما هغه قران مې راوچت کا خپل سینې سره مې جوخ کو بچو بچو مې وکړ واپس چې لاړم نو خځه راته چې راته باندې څه چل شوی لیوانې شوی که څنګه چل یا غور دی چې تا د پدشتي دا کم کتاب دی دا زمونږ د الله تعالی کلام دی او نور ما سره هیڅ نشته صرف دغه یو د الله تعالی قران ما سره پاتې نور خزر هر څه نه تاسو خلاص کړل وې دې خبرې کولو سره زما خزا غ يهودړه غوسه شو او ما ته وی چې زما مور خپل تمام چې د زړه نه خلاغه د اسلام او د دین اسلام داغي په جبه کې ورته ګندګي و چې هغه ګندګي او غلاظت خلا د زړه نه لري نعوذ بالله وی هغه باغ روانه شو زه په دې غاړه روان شم رامنډي وی سحر مزلا ما ځان جمعه تر ورسو د کمی علاقې نه او د کم ځای نه چې زه تلم وی ما سحر چې او 10 کې امام سیبونی د موموز به وکړ موږ نه پس هغه ځان سره یو سایت تکین علماء اما ته چې پورا یو قال شمون غستا په تلاش کې چې ته کم ځای نه نه د نمبر ملاوي نه سبل سب ادا پته نشته چې موږ سره ملاقات وکړو بیا کې نه استه پورا کیسه مې ورته وکړه نو چې ما ورته کیسه وکړه هغه ما ته وایي چې الله تعالی صرف دغه کلام د قران ستا په کور کې د موجودګۍ د وجینا او پزله کې د دې خبرې راوستو د وجینا چې دا د الله تعالی کلام دی او په دې زما ایمان دی الله تعالی د ایمان حفاظت کو واپس الله تعالی خپل مسلمانانو باندې راوستو نو د قران پاک صرف په کور کې موجود کېدل هغه دومره لوی د ایمان د حفاظت ذریعہ ده چې کله دا قران زما استاد د بچی پسینه کې وي زما استاد پسینه کې زموږ استاد کورونه به څومره لوی د خیر او د برکت باعث د خیر او د برکت مرکزونه به وي کنه به وي زموږ کورونه دغه قران الله تعالی د دې مبارک فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القران د رمضان المبارک د میاشت هغه ده چې په دې کې الله تعالی خپل قران نازل کړی دی چې الله تعالی په وشتبه د رمضان باندې د لوح محفوظ نه د بیت العزت د په یوځل راوستو د بیت العزت نبی په دې ښکاله کې د موقع او د محل مناسب لګ الله تعالی په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې نازلو الله رب العزت دې زموږ استاسو لپاره دا ختم مبارک وګرځي د حفاظو لپاره د مقتدیانو لپاره ټول مؤمنانو مسلمانانو خصوصا د حافظانو د والدینو لپاره دی الله تعالی دا ختم مبارک وګرځي زموږ د علاقې د محلي خصوصا د کلی شلمانی لپاره د خیر او د برکت باعث وګرځي واخر دعوانا الحمدلله